بچلی کېږم په څه باندې او دا زه چې کوم دی لوټلی کېږم په څه باندې چې دلته قانون نشته نو بیا خو تاسو خپله ګول بشتره چوته کوئ ځئ که نه شته چې دی نو موږ ډېر دردېدلي یو او اشته زخمونه و چې کوم دی لا ټکور شوي نه دي. امن غواړو امن غواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو دا شمال نیوز ډاټ کام لاړخ نه غفران الله تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو نن په منګوره نشاط چوک کې یو ځل بیا د امن په خاطر د سوات ولسی پاسون لاړخه په زرګونو خلک راوته دي او د سوات خلک چې دي هغه د امن خواها دي امن لراوته دي په زرګونو خلک راوته دي. په دې احتجاج کې هر قسمه سیاسي او سماجی شخصیات چې دي هغه ګډون کړی دي. سېنیټر مشتاق احمد، منظور پښتین او د دې ترڅنګ د ایمل ولی دا شرکت چې دی هغه هم متوقع دی. د سوات ولس د امن خواها دی امن لراوته دی ډېر په ګڼ شمېر کې څه خلک را سره موجود دي. دوی سره به هم لږه لږه خبره کوو. ملګري څه به ویل غواړئ امن لراوتې یې په دې موخه به څه ویل غواړئ؟ د موږ به دا ویل غواړو که نه چې موږ له دې امن راکړی شي او د سوات خلک چې د امن پرسته خلک دی او دا دهشتګرد نه دي څنګه چې په منګوره کې په بایپاس باندې دغه وشوه دا خلکو ته پته ده دا ټول ټارګټ کلینګ شروع دی نه دهشتګرد چې دا ټول دو په خپله دي او دا هر څه ویل غواړئ ملګریه؟ موږ بس راوتي یو چې سټوډنټان دپاره د دغه شي احتجاج د بس خپل نه چې په خپل سوات کې باندې امن غواړو. موږ خو دا غواړو چې هر زموږ په وطن کې امن راشي او شته چې دی نو موږ ډېر دردېدلي یو او اشته زخمونه و چې کوم دی لا ټکور شوي نه دي. څه ویل غواړئ احتجاج لراوتې یې د سوات کې امن غواړو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ راغلي خالص د احتجاج د امن د غوښتو دپاره راغلي د څه نقصان سره دغه دپاره په بله ورځ په بایپاس باندې دوه کسان دغه شول بیا په چارباغ کې ګلي باغ کې دغه کسان. عجیبه خبره خدا ده چې په موږ چاکونه شو ګرځولی یو سړی هر څه موجود دي او په هغې کې ټوپک راځي کلاشنکوف راځي او په موټر سایکل باندې ځي. دا په کوم ځای کې دا پیریان دي چې دا پیریان راغلي خالص موږ د امن دپاره راوتي ورو. ستاسو شکریا ادا کوم او زه خو دا وایم چې د کرکې او نفرت په موږ کې دواړو له تاوان دی د امن او د مینې په ټپه راسره لاړ شه. داسې حساب دی چې دلته زموږ په دې سوات کې امن نشته دی. موږ امن غواړو. دا نن چې کوم احتجاج راغونډ شوی دی دا د امن په باره کې دی. موږ له دې امن راکړی شي موږ امن غواړو. حاجي څه ویل غواړئ په دومره ګرانه به احتجاج له راغلي څه غواړئ؟ دا غواړو چې د سوات امن غواړو. په سوات کې چې د لاندې کوم ظلم شوی دی په هغې خلک نو خبر سپین ږیري حلال شوي دي زنانه کونډې شوي دي. امن غواړو امن غواړو. څه ویل غواړئ باباجي دومره خلک راغلی دی یعنې په سوات کې دومره د امن دپاره مظاهره نه ده شوې لکه څنګه چې نن کېږي په کم نظر ورته ګورئ او څه غوښتنه به لرئ؟ موږ په دې سوات کې پر امن خلک موږ امن غواړو. اصل خبره ده چې زموږ امن چې کوم دی دا خلک تباه کوي او موږ دا نه غواړو چې یاره په دې کې چې هغه شان هغه حالات راشي چې کوم موږ د دې ځای نه بیا وتو هغه حالات هغه موږ نه غواړو. چې موږ وایو په دې ملک امن راشي او د قانون بالادستي راشي چې هر دلته انصاف راشي او هر سړي ته دا پته ولګي چې یاره دا زه بچلی کېږم په څه باندې او دا زه چې کوم دی لوټلی کېږم په څه باندې چې دلته قانون نشته نو بیا خو تاسو خپله ګول بشتره چوته کوئ ځئ که نه بیا موږ پوه شه او دا خلک پوه شه چې تاسو دلته کې ناست او تاسو قانون نشئ جوړولی او تاسو زموږ سپورټ نشئ کولی او تاسو حفاظت نشئ کولی تاسو بیا دلته دلي ته راسئ تاسو ځئ په مخه ځئ چې بیا موږ پوه شو دا خلک پوه شه. د چا د ډوډۍ درک نه لګي کله کاروبار روان کي هغه دې داسې ټل وکړي چې وروره خبره ورسره بل نمونه کي کله بسې دهشتګردي راوباسي کله بسې طالب راوباسي کله بسې چې کوم دی بتخور راوباسي. دا خلک خو پوره امن خلک دی. ملګري دا راته ووایه په زرګونو خلک یعنې د سوات خلک د امن په خاطر راوتی دی دې ته به کم نظر باندې ګوره غوښتنه به موږ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډېر د وخت ضرورت دی چې دا خلک ټول راوځي. موږ ډېر امن پسنده خلک یو پښتانه امن پسنده خلک دی امن غواړي. دا ټول خلک نن دې دنیا ته دا شو کوي چې موږ امن پسنده خلک یو موږ نه دهشتګردي منو موږ هیڅ هم نه منو موږ امن پسنده یو او موږ دې په امن سره موږ د ژوند تحفظ راکړي.